بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد تحصیل دانش یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې خو کوم اصلونو په تیره ویډیو کې ما تاسو ته د ګټو د تقسیم دوه طریقې په تیرو ویډیوګانو کې وښودې، یو د نسبتونو په اساس و، یو د پانګې نسبتونو په اساس و، بل د ټاکل شوي نسبتونو په اساس و. راځو اوس درېیمې طریقې ته چې د معاشونو ځانګړي کولو نه وروسته، یعنې د تضامني شرکت کوم ګډونوال چې دي د غړي چې کوم دي شریک شوي دي سره په خپل منځو کې خپلې پانګې شریک کړي دي، دوی په دې هوکړه کوي چې یو ته یا دوه ته معاشونه هم ټاکي. د کال تر اخر به دغه معاش دوی ده یا تنخواه یې شوله، او په څنګ کې بعضې ته فیصدي ټاکي د ګټې مشخصه فیصدي، یعنې تعین شوې فیصدي ټاکي چې دومره فیصدي به ګټه ورکوي. باقي چې څومره پاتې شو، کله چې دغه ټول شیان تر وضع شول، باقي چې څومره ګټه پاتې کېږي هغه به څنګه تقسیمیږي. دغه طریقې ته اوس راځو. په دغه طریقه کې ډېر اسانه ده. دوی اول خپل معاشونه د فیصدیانې ترې اخلي، هغه نه بعد باقي مانده بیا تقسیموي. راځو یو مثال کې انشاءالله تاسو ته دا ډېره ښه واضح شي. بېلګه کې که چېرته په تېرې ویډیو کې ستاسو مثال د کبرا او ملالۍ مثال ته ځیر شو، که هوکړه په داسې حساب باندې شوي، بېلګه داسې وي، بېلګه که دا رقم ته وي، که فرض کړو چې په د هوکړې په اساس کبرا ته کلنۍ 16,000 افغانۍ تنخواه وټاکل سي، او ملالۍ ته د تضمین شوې ګټې یعنې ټاکل شوې ګټې 4% وټاکل سي، په نظر کې ونیول سي. نو د هر یو ګټه په لاندې ډول معلوموو. نو د هر یو ګټه به معلوموو. د ګټې د معلومولو لپاره اوس به تاسو ته دوی هم په یو چوکاټ کې رسم کړمه او ترتیب کړمه. بیا به هغې نه بعد موږ ګورو چې دوی ګټې څنګه دي او په څه حساب باندې دي. اول یو چوکاټ ورته جوړوو. موږ د چوکاټ کې دوی هر یو ګټې معلوموو. دې کې دلته د ګټو تقسیم ده، د ګټو ویشل د کال په آخر کې. دلته د ګډونوال نومونه دي. د ګډونوالو نومونه دي. دلته ملالۍ ده، دلته کبرا ده، او دلته دوی مجموعه ده. د تیر مثال، د تیر په تیرې ویډیو کې تاسو ولیدل چې دوی هر یو ملالۍ 300,000 او کبرا 200,000 راوړې وې، پانګونه کړې وله په خپل تضامني شرکت کې. که هغه شرکت موږ په نظر کې ونیسو، هغه مثال او دوی هر یو ته کبرا ته کلنۍ 16,000 افغانۍ تنخواه وټاکل سي، او ملالۍ ته د ګټې تضمین څخه دوی کومه ګټه پیسې ګټلې دي یا د پیسې چې کوم دوی راوړې وي شرکت ته د هغو تضمین 4% وي، نو د هر یو ګټه به معلوموو. اوس مجموعاً ګټه څومره وله؟
ګټه ټوله کېوله 50,000 دوی 50,000 ګټه کړې وه که یاد ته مو راځي په تیر مثال کې تیر وډو کې تاسو کتلی سئ او تنخواه کبرا ته وټاکله تنخواه کبرا ته وټاکله کبرا ته تنخواه وټاکله 14,000 سیده 14,000 به له دغو 50,000 نه کمیږي باقي مانده موږ ته څومره پاتې کېږي ملالۍ د ملالۍ فیصدي 12% ملالۍ چې کومه ګټه کړې ده دا فیصدي هم څنګه لاسته راوړه که چېرته د ملالۍ موږ وګورو ملالۍ په دې شرکت کې چې سرمایه ګزاري کړې وله هغه وله 300,000 که د ملالۍ 300,000 سرمایه ګزاري یې کړې وله 300,000 یې پانګونه کړې وه که یې دې پانګونې موږ 4% راواخلو نو دا به سي 12,000 که دا په دې کې تاسو ضرب کوئ نتیجه به یې څو سي 12,000 نو د ملالۍ د پانګې د تضمین سوې ګټه څومره راغله دې ګټه څومره د ملالۍ 4% ګټه ګټه هغه ده 12,000 دلته به راسي 12,000 اوس که ورته متوجه سئ 12 او 14 کېږي 28 باقي مانده څو پاتې کېږي باقي مانده ګټه موږ سره چې پاتې ده هغه ده 12 او 14 28,000 کله چې 50,000 نه کمه چې پاتې کېږي څو 22,000 نو 22,000 باقي مانده موږ سره پاتې شوله کله چې دا باقي مانده ګټه دوی د فیصدو په اساس باندې چې ټاکل سوي فیصدي وله تعین سوي فیصدي وله په هغو باندې نسبت ټاکلی و وویشو نو دلته موږ ته واضح معلومیږي د ملالۍ ګټه وله باقي مانده اوس دلته د هر یو ګټه معلومو باقي مانده ده 22,000 د ملالۍ ګټه مساوي کېږي 22,000 ضرب د ملالۍ تعین سوي فیصدي چې وله موږ چې کتل 4/5 باندې د نسبت ټاکل سوی هوکړه سوی وله نو 4/5 چې دا دې کې ضرب او تقسیم سي دې برخه کېږي 18,000 او 600 باقي مانده ګټه کې ملالۍ څومره ګټه برخه لري د ملالۍ ګټه مساوي کېږي 18,000 600 سره چې دا د دې برخه په باقي مانده 2,000 کې د ملالۍ برخه څومره ده 18,600 د ملالۍ د ګټې برخه او د کبرا د ګټې برخه هغه مساوي کېږي بیا 22,000 ضرب 1/5 چې دا مساوي کېږي 4,400 سره نو د کبرا د ګټې برخه مساوي کېږي 4,400 سره اوس په دې هر یو د ګټې برخه دلته موږ ورسوو د ګټو د پاتې ګټې ویشل په ټاکل شوي نسبت باندې یعنې چې کوم نسبتونه ټاکلي په هغو باندې ګټه ویشو نو هر یو ته څومره رسیږي
ملالۍ ته رسیږي 18,600 ملالۍ ته 18,600 ورسېدې 18,600 او کبرا ته ورسېدې 4,400 په ټوله کې دوی دواړو که ورته ځیر سو چې د ملالۍ ګټې ته که ځیر سي ملالۍ ته تنخوا ټاکلې وله کبرا ته 14,000 او ملالۍ ته د ګټې د تضمین شوې ګټې فیصدي ټاکلې وه 4% چې هغه 12,000 جوړېدل. اوس که دغه دواړه سره جمع کړو نو ملالۍ به په ټوله کې څومره ګټه کړې وي او کبرا به څومره ګټه کړې وي. د ملالۍ که دواړه سره جمع کړو کېږي 9,600 او د کبرا کېږي 20,000 او 400. دلته اوس تاسو توجه غواړم دا هغه لاره یا هغه طریقه په کوم کې چې بعضې د تضامني شرکت غړو ته ګټه هم دوی ته معاشونه یا تنخواګانې هم ټاکل سوي وي او بعضې ته یې فیصدي د ګټې ټاکل سوي وي. کله چې دوی اول خپلې تنخواګانې تر اخلي څومره تنخوا چې ټاکل کړي دا له ګټې نه اول تقسیموي بیا هغه نه بعد دوی خپلې ټاکل سوي فیصدانې تر اخلي څومره چې وي په دریم قدم کې باقي مانده ګټې چې ده هغه دوی سره تقسیموي یا ویشي. دلته چې موږ دغه مراحلو ته وکتل ملالۍ ته تنخوا ټاکلې وه 14,000 د کبرا ته تنخوا 14,000 وه د ملالۍ 4% ګټه چې وه 12,000 جوړېدله چې فیصدي تاسو ولېږدله ملالۍ خپله کومه پانګه چې راوړې وله 300,000 د هغه فیصدي چې دې تضمین کړې وله تضمین شوې وله د هغې فیصدي نه هم چې راوایست د 4% څومره جوړېدل 12,000 د خپلې پانګې نه نو دا د 12,000 د ګټې په دې 50,000 ګټه کې ملالۍ د 12,000 ګټو مستحقه شوله په 4% کې او کبرا 14,000 د ګټې مستحقه شوله په 50,000 کې. بیا هغه نه بعد باقي مانده چې کله دا دواړه موږ سره جمع کړل 14,12 د 28,000 چې له 50,000 نه کم کړل ګورو څومره ګټه پاتې کېږي باقي مانده ګټه. هغه باقي مانده ګټه به دوی په ټاکل سوي چې کومې موږ ټاکلې نسبت په یو باندې ویشو چې هغه 2,000 و 2,000 چې تقسیم کړل په د ملالۍ په ټاکل سوي نسبت باندې 4 په 5 18,600 ورسېده ورته چې د ملالۍ د ګټې برخه 18,600 وسوله او په څنګ کې د کبرا د ګټې برخه کله چې تقسیم کړو په ټاکل سوي نسبت باندې 4,400 وسول چې کله دغه ګټې دوی معلومې شوې. اوس ګورو چې په دې 50,000 ګټه کې په ټوله کې ملالۍ څومره ګټه کړې ده ملالۍ ته څومره د ګټې برخه رسېدلې ده چې هغه دواړه سره جمع کړو کېږي 9,600 یعنې 9,600 ملالۍ ګټه کړې ده او دغه دواړه سره جمع کړو کېږي 20,400. دا درندو او خوږو محصلینو درې هغه طریقې چې ما تاسو ته یادوري کړې وه په تضامني شرکتونو کې د دوی د ګټو د ټاکلو چې یوه طریقه یې عبارت وله د پانګې د نسبت په اساس دومه طریقه یې ستاسو ولیدله په تېرو ویډیوګانو کې عبارت ولا د ټاکل سوي نسبتونو چې له مخکې نه هوکړه پکې په اساس او درېیمه طریقه یې دغه وله چې دې کې هم تنخواګانې ولې دوی تنخواوې ټاکل سوي وي او په څنګ کې دوی ته ټاکل سوي فیصدیانې هم ولې بعضې غړو ته او په اخر کې باقي مانده چې کوم د ګټې پاتې کېدل یعنې تنخوا هم تر لرې واخیستلې خپل هغه فیصدي مو ټاکل سولې څومره چې باقي اخر کې پاتې سولې باقي مانده د هغو معلومول د ټاکلې سوي فیصدیانو د ټاکل سوي نسبتونو په اساس ول. خدای دې وکړي چې تاسو د پام وړ وګرځي دا ویډیوګانې او دې نه تاسو استفاده وکړئ باقاعده او تعقیب یې کوئ ویې ګورئ انشاءالله چې د پام وړ به مو ګرځېږي. ښې چارې خوشحاله ژوند مننه.